السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو دا زموږ د رشتې متعلق ډېر ملګرو چې کوم دی ټیک ټاک کې میسجونه کړي دي یاره قاري صاحب موږ ته د رشتې دپاره اسان وظایف وښوده زموږ رشته نه کیږي یا نور چې څونه مسلې دي د رشتې متعلق داسې ملګري پکې وي چې چا پسې رشته راغلی وي او بیا پریشان وي هغوی د ورته نیټه نه ورکوي یا چا پسې رشتې نه راځي په کور کې چې کوم دی زنانه داسې ناستې وي یا هلکان وي د رشتې چې کوم دی سمې نه خوري نو د هغوی د غونډو دپاره درته زه نن یو اسانه غونډه کې عمل ښیم د قرآن مجید یو عمل دی ډېر اسانه عمل دی د احادیثو نه ثابت دی نو تاسو په دې باندې انشاءالله تعالی عملو کې په 21 ورځو کې ګارنټي در کومه چې الله ته منظور وه ستاسو دا کار به وشي ستاسو د رشتې دا څونه مسایل چې دي الله جل جلاله به دا حل کړي نو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زه یو اهمه خبره کوم او انشاءالله تعالی دا به د اخره پورې دا زما میشن دی دا به کوم د مونځ اهتمام کوئ ګوره مونځ مه فرېږدئ څونه مسایل چې ما ورته راځي که نه دا د مونځ متعلق راځي دا څونه کو د رشتې مسایل ما ورته باندې نور څه مصیبتونه راځي د هغې غټه وجه دی چې ما ورته مونځ نه کوو نو مونځ چې کوم دی په پابندۍ سره کوئ زما او ستا هره مسله به الله جل جلاله حل کوي نو هغه عمل درته ښیم ډېر اسان عمل دی په قرآن مجید کې په 3 نمبر سپاره کې سورې آل عمران د دې اولني 3 آیاتونه الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل دا 3 آیاتونه دا به 319 پیرې 21 ورځې روزانه به وایي چې هر ټیم یې وایي 319 پیرې به دا روزانه وایي هره ورځ قضایي به پکې نه کوي او اوله کې او آخره کې به د درود مبارکه وایي انشاءالله تعالی الله جل جلاله به په 21 ورځو کې ستاسو دا مسله حل کړې وي خو شرط په پکې دی چې حلال رزق خورئ او بله خبره ده چې مونځ ورسره په پابندۍ سره کوئ انشاءالله تعالی الله جل جلاله به ستاسو هره غونډه کې مسله حل کوي کو د رشتې هر څونه پرابلم ستاسو ته راځي څونه رکاوټونه جوړیږي الله جل جلاله به هغه حل کړي او زموږ دا چینل چې کوم دی چونکې دا موږ نوی جوړ کړی دی دا سره غونډ ملګري چې کوم دی سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته د فایده ورسي والسلام